بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ان د ګردانونو کې پرون مونږه د صحیح چې څومره هم ګردانونه دي نو داګه علامات خو موږ مخکې سبقونو کې ویلو او پرون مونږه داګه ګردانونه وکړو. وس دغه د صحیح دا ګردانونه چې کله تا ته یاد شولو د صحیح دا ګردانونه تا ته کله یاد شول نو دا ټول ګردانونه نه دي دا د دې په شان دي. طریقه به تاسو زده کوئ نور ان شاء الله دا تاسو سره دا بورډ صفا کوم یو خدا دا کنه چې کوم د صحیح قاعده مونږ ویلې دي دا په ټولو کې چلیږي. د صحیح بعض قاعده په ټولو کې چلیږي. دا کومه ټول نه لاول ضربنا والا قانون ویل دی کنه ضربنا 1 او ضربنا 2 نو ضربنا 1 ضربنا 2 چې د جو مؤنث غائب د شغونه واخله په فعل ماضی کې چې او سمرم سیږي د اخره پورې راځي ضربنا ضربت ما ضربت نو پرې ټولو کې کدا د صحیح نه وي کدا محموز نه وي کدا لفیف نه وي کدا اجوف نه وي کدا ناقص نه وي کدا مضاعف نه وي خدا قاعده وبکې چلیږي دا نه بدلیږي دغه شانتي منګه د ماضی معلوم نه د ماضی مجهول جوړولو طریقه ویل ده. ماضی مجهول والا قانون دا د صحیح کې چې څنګه ده جو دغه شان په محموز کې ده او دغه شان په مضاعف کې ده او دغه شان په مثال کې ده او دغه شان په اجوف کې ده کوي دغه شان مضارع مجهول جوړولو طریقه یا مضارع معلوم جوړولو طریقه څنګه چې موږ په هغه کې ویل دغه شان په دې کې چلیږي. د باب دراوستلو طریقه لکه څنګه چې موږ پای کې ویلو چې موږ به د هغې ماضي او مضارع په قرآن مجید کې ګورو نو دغه شانتې به په محموز کې په اجوف کې په مثال کې په ناقص کې په دې کې به هم موږ د دې هغه ماضي او مضارع په قرآن مجید کې ګورو عین کلمه چې ماضي راکړو چې مضارع به ولا ګورو که مضارع راکړو ماضي به ولا ګورو لکه اکلنا هم نو اکلنا اوس معلومه نو دې ماضي اکل را نو زه به دې مضارع چې دا په قرآن مجید کې معلوم یاکلو نو دا محموز څه ده ودا نسخرین سره باب نه پوه شئ. دغه شان دي اسم فاعل والا قانون چې کوم مونږ ویل اسم مفعول والا قانون مونږ ویل دا به د ټولو کې یو شانتي وي. هغه اسم فاعل مونږ ویل چې ثلاثي مجرد نه به فاعل بوزن باندې راځي نو کدا د صحیح صيغه وا جو ضاربون برازي کله معمول صيغه وا جو اکلون برازي امرون برازي قارئون برازي کدا دا مثال صيغه وا جو واعدون برازي کدا دا ناقص صيغه وا جو داعون برازي بدی کې لکه بدلواله نشته نو چې دغه کار ته د کړه دی د دوه ورځې کم کار مونږ کو نو ته پوه چې تا د نیمې نډیر کار تا کړه دی زده کړه دی خو لکه چې کله مونږ را صيغه وسو باسو یا گردان مونږ وایو یا گردان لیکو نو د خپل ذهن ملک مونږ استعمالو چې ته دوه درې پیری د خپل ذهن استعمال کې به باندې بس بیا وتا ته الله پاک په دې کې هغه مهارت پتا کی بیا په خپل باندې وتا غلط په بیا ستاسو خپل نه وځي. ها دغه شان اسم مفعول والا قاعده لکه اسم مفعول د ثلاثي مجرد مفعول بوزن باندې راځي نو کدا مفعول وزن د صحیح کلمه نه وو نو هم به مفعول راځي کدا محموز نه او کدا اجوف نه او کدا ناقص نه ما ته ګوره لکه دی خو ګوره بعض کسانو په ځین کې دا خبره چې دا صحیح ولا ګردانونه آسان دي خدا مثال ولا ګران دي اجوف ولا ګران دي ناقص ولا ګران دي ګران آسان پدې کې نه چې یو پیر تاسو زده کو بیا به ګران آسان نشته ده دا ټول یو شان طریقه ده پدې پوه شئ. دغه شانتي چې منګه جهاد معلوم ویل جهاد مجهول ویل امر د جوړولو طریقه د نه د جوړولو طریقه نو دا څنګه چې منګه لګه پرې او دغه شان ظرف اسم اعلی اسم تفضیل چې په دغه کې منګه څنګه ویل دي کنه نو دغه شان په دې کې وي نو د مخکې قوانینو د ګردانونو د پاره او د دې بابونو د پاره د یادول لپاره یو خدا خبره ده چې کم سبق بنګ جوړ وره چې دا جوړ سبق ته ټول یادي جوړ سبق یې کم چې د صحیح دي بل دا کم ګردانونو چې په صحیح کې منګ ویل نو اوس پرې دا کې چې منګه دا مثال لیکو پرې صيغو کې نو د مثال اوس منګ لکاردار راغی چې لکه اوس منګه محمود صيغه بنو واسو او د محمود ګردانونو به منګ لیکو نو د محمود په ګردان کې چې ځکه ما صيغه وایم نو دا دغه صيغه په صحیح کې د چا په شان دي نه لکه تاکلون ما ولیکو نو تاکلون کم باب ده نصغره ينصرو نو په صحیح کې د نصغره ينصرو
د فعل مضارع معلوم صيغه جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر صيغه تاکلون د سبا وزن باندې څه مثال تنصرون نو دا ټول لري په شان دي پوه شئ کم چې د دغه نه علاوه دي د دې کم چې بابونه چې موږ زده کړي نصره حسبه سمعه کرما فتحا شپږ د ثلاثي مجردو او دغه شان دولس د ثلاثي مزیدون فی دا چې د کم باب نه هم راځي په محموزو کې نو ماته به لیکلي چې الاکل مصدر چې ماته لیکلی کنه چې ته ماته د الاکل مصدر نه ته ماته دا ولیکه دې سره به لیکلی الاکل باب نصره ينصرو الاکل سره به لیکلی سو باب نصره ينصرو لکه تاسو په دې دغه کې ابواب الصرف تیرې نو په دې کې ترک معنا ابواب الصرف نو په ابواب الصرف کې د اولنې گردان لیکل لري ابواب محموز الفا صرف صغیر ثلاثی مجرد محموز الفا بر وزن فعل يفعل نو فعل يفعل کم بابي ضرب يضرب او دغه شان دي اکل ياكل چې دې لیکل لري نو یې سره به سړي کوي بر وزن فعل يفعل لك نصر ينصر نو دې زړه اکل تاسو ما ته وګورئ ما ته فکر وکړئ د اکل یاکل باب چې ماته وې دی خو وګوره ما دا چې د اکل یاکل هر صيغه به سي لکه نصر ينصر چې تعالی نصر ينصر نصرن باب درتلو نه ته پوه چې مال به اکل یاکل خامخا راځي څنګه ګوره طریقې دا ده کنه چې اول تلکت نه پويږي په دې باندې چې ته چې مال د محموز گردانوم ناراضي او د مثالوم ناراضي د جوفوم ناراضي صحیح را راضي خدا نور ال ناراضي نور را تګراندي نو دا نور د یادولو اسانه طریقه ده چې ته په ځان ته ولي کې نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور ما نصر ما نصر دا گردان بولی کې د نون په ځای باندې په پکې د یو کر قبلی کې یو پاتې کې یو بلی کې یو پاتې تاسو ته ما گردان ولا کړول کې تاسو لیکل لري ما چې تاسو به دغه ټیبل به جوړ کړئ د صرف صغیر او بیا به درې درې کر کې بدلان دی پاتې کې په درې کرخو په گردان نه ولیکئ ها نن به دا کار وکړي په دې دغه نه به وکړي د محموزونه څلور ګردونه به ولیکئ پنځه به ولیکئ چې دوه به درې به راته زاړه ولیکئ دوه به نه ولیکئ ګډ کپانو ها ځان منه ننګاره کوی ګوره په کار باندې نه نصر ينصر تا ولیکو که نه په دې کرښه کې نصر ينصر نصرا فهو ناصر نصر ينصر نصرا فذاك منصور اوس داسې نه دی چې نصغره بر وزن سره فعل او اکل بر وزن فعل د نون په ځای باندې با حمزه لګي د صاد په ځای باندې با کاف لګي او درا په ځای باندې بس لګي لام لګي نو نصغره په ملاندې بس ولګي اکل د ينصر په معنی یاکلو سبلګي یاکلو بیا اکلن بیا ناصر اکل نصيرا اوکلا ينصر يؤكل او نصرا اكلا منصور ماكول ما نصر ما اكل ما نصر ما اكل ما واذكر زبك منصور ماكول منصر ماكل منصور منصران ماكلان الى ګرانه ده ها وز دغه شان دي تا دې لیکل لري چې د باب ضربه زر ګور محمود الفا اذر يقدر راځي سره دي نو دا باب نه دا ټول د ضربه زر په شان دي کته له ضربه زر نه ورتلو نو په دې منځان به کړه نو بیا به ګوت نه وای په اذر يقدرږي بیا بس زوته ضربه زر په زوته چې ضربه زر په دې کو ضربه زر په ضربن په وزار ابن ضربه زر په ضربن فدا کوم الامر نظمه اضرب اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا نو دلته به اذر يقدرو نو څه چل بکوما نه ما ته وکړي د ضربه په ځای باندې با د صاد په ځای باندې با حمزه لګوم درا په ځای باندې بدل لګوم د با په ځای باندې با را لګوم نو څنګه را لګوم اذر 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 اذرنا پوښوي په دې باندې پوښوي وځه مې اذر ما وي سموي اذر مې اذر اذرا اذرو نو ستاسو د پته دا چې د دې ماده چې نن دا سره اذرا ماده سره اذرا اذرا یعنی د فاعل می مقابله کې څه پکړ دی حمزه پکړ دی کنه او دلته کې په ای دیر کې حمزه شته نشته پکړه د فاعل می مقابله کې په حمزه نشته د فاعل می مقابله کې په حمزه
نو ته به سوچ کې چې یو داسې قاعده پکې چرته شته چې د فا کلمې په مقابله کې حمزه راغلي او هغه حمزه په یا سره بدلیږي پوه شوې داسې یو سوچ پکې نو د دې ته تا پته ولګي نه د ایذر نه چېرې دا خو باب محمود الفا دی سره او د محمود الفا د فا کلمې مقابله کې څه پکاري حمزه پکاروي او په ایذر کې خو حمزه نشته نه نو ته سوچ کوه چېرې داسې په کومه قاعده چې د هغې د وجې نه به دا حمزه په یا سره بدل شي نو چې قاعدې هلته ګوره دا د ایذر د جوړولو طریقه خو به ته په د صحیح نه زده کې د یعذرونه به امر څنګه جوړی نو دې ته خو ته راورسولې اوس دا یا اصل معلومول او څنګه شو نو دې لپاره اوس دا اته قوانین ته وي نو په دې اته قوانینو کې ته وګورې چې دا ولې قانون منګه خذو والا ویلو د سر ایمان والا ویلو بیا جائن اوادم والا ویلو بیا دا خطایا والا قاعده ویلا بیا یسلو والا ویلا بیا مقروءه والا ویلا او جوانین میرون والا ویلو نو په دې کې به ته وګورې چې کومه قاعده ده سیده چې پای کې دا حمزه په سره بدلیږي اوس ګور ایمان والا قاعده څنګه ده هر حمزه چې ساکن وي ما قبل لري عربي ساکن وي دا ما قبل لري متحرک وي نو دا حمزه ما قبل موافق پر فعل سره بدلول جاي واجب دي کنه نو چې دا قاعده تا ویله نو تا ته لګړې پته ولې چې لګا دا اذر باسل کې سو اذر نو ګوره حمزه ساکن ده او ما قبل لري حمزه متحرک راغله نو ایمان دوه جن دا شو اذر شو یلګه نو تا دا پته ولګی کنه چې دا په خپل اصل نه لري او څنګه شو دا پته ولګی د قماته اوس په راول کې چې المسترف دغه ته ویلېږي چې لکه څنګه شو ولې شو کویږي په دې باندې ها په دې باندې پوه شئ خاجي دغه شان دی باب سمع اسمه تلار شي چې باب سمع اسمه وي اذن ياذن اذن فهو اذن واذن يؤذن اذن فذاك ماذون وس یو خبره بلا اوري چې په دې کې کومه صيغه چې د دې صحیح په وزن باندې نه و نو ته پوه شو چې په دې کې چرته ګډوډ شوی دی په دې کې چرته تخفیف شوی دی پوه شوي لکه اذن یاذن اذن فهو اذن نو اذن دی کنه او دلته کې دا څه په وزن باندې د فاعل په وزن باندې څه په وزن باندې د فاعل په وزن باندې نو دلته کې وایي چې دلته 1 2 3 4 حروف دي او دلته کې 1 2 3 حروف دي نو وایي چې دا اذن د څه لیکل کېږي دا اذنون سباسل کې اذنون فاصل کې سو اذنون کما قاعده دې راغې د وجنه دا حمزه په الف سره بدل شو دا امنه د امنه قاعده د وجنه څه شو اذن پوه شئ خاجي به ماذون وستا تعالی کا زبر کې چې دا ماذون په خپل اصل نه ده زبر کې ما ها زبر کې ما نه زبر نه ما 40 د کړه هو چل می سې ذکر لري چې ګور ما ته دا پته ده چې اذن یاذنو دا محمود الفا باب ده سبب ده محمود الفا باب ده اوس په محمود الفا باب ده او محمود الفا خو دې ته چې د فا کلمې مقابله کې پکې سره غلي حمزه راغلي په ماذون کې خو ما سره حمزه نقري نو زه به ګورم چې دلته کې د فا کلمې مقابله کې سره غلي دا حمزه ده الف ده سره غلي الف را نو کومه یو قاعده ده سیدا چې دا حمزه پکې دا زبر کلاس علم کو زبر چوینس کما ها بیا ما په کلاس کې چې ما نه روسو بیا کو په بریک په ټایم کې صحیح ده نن خو کې دا خو بیا باندې صحیح ده نو کومه قاعده ده سیده چې دا غي د وجه نه حمزه په الف سره بدل شوله او کومه قاعده چې دا حمزه په سره بدل شو کته چې اس کې دا اوس کې غنا خو غره نه خو غول به شو کې اوس کې کس کې شي ها نو دا حمزه نه حمزه د ما قبل موافق پر فعل سره بدل شوی دا بدلول جایز دي په اصل کې سو ماذون او قاعده به کوم چلی دا راس المؤسمات هغه پوه شو به معنی نو دا ټول کمالات د قاعده دي چې دا د قاعده یې شوی بیا به تا خلک ولکه دا خپل اصل نه لري ولې تاسو برګ شوی چې تا ته پته لګي چې دا خپل اصل نه لري نو نه روریز برګ نه مو کار می زده کړه کار چې کار دې زده بیا به صحیح پوه شوی اوس تاسو دې څه وکړئ کنه چې دا باب افعال نه نو اوس ګورو دې لیکه امن یومن ایمان نو چې باب افعال گردان لیکما نو زه په خپل اصل باندې لول وېما وېمه به ولیکما لکه امن یؤمن ایمانا فهو مؤمن واؤمن يؤمن ایمانا فذاك مؤمن لم يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن
لن يؤمن لن يؤمن لا يؤمنن لا يؤمنن الامر منه اامن لتؤمن ليامن وس وګره وځه چې ته دا وې کنه چې امنه يؤمن ایمانا نو کته ته څوک چې لکه جوازي قانون به ولګوا جوازي او وجوبي دواړه ولګوا جوازي او وجوبي دواړه ولګوا نو دا بس شي امنه دا بس شي یومنو ها او ایمان بس شي ایمان نو که اوس موږ په جوازي قوانین باندې امن یومن وایو چې هم به جوازي لګاو هم به وجوبي لګاو نو څوک برته ووري وا هم به جوازي او وجوبي يؤمن إيمانا فذاك مؤمن لم يؤمن لم يؤمن لا يؤمنن لا يؤمنن آمين آمين لتؤمن ليامن ليؤمن ليامنا ليؤمنن لا تؤمن لا تؤمن لا تؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا تؤمنن لا تؤمنن ما منون مو منون الا کدا چل ګران دی تاسو څنګه لګا ته په مدرسه کې قاری صاحبې نو دا قاری په اصل کې څنګه وو قارئون سو په اصل کې قارئون قاعده الله راځي کنه ها څنګه بیا و ها ها دا کومه قاعده يدعو يرمي ولا قاعده هر هغه یا چې ساکن وي هر هغه چې متحرک وي ما قبل لري کسر وي نو دا مو ساکن کوو نو څه شي قارئ څه شو قارئ نو قارئ صاحب ته دوی لګي یا کم ده دا قارئ قارئون ده حمزه راغله ها الکه دا حمزه په یا سره بدلول پکار دی لولو قارئ فاعل جائن ولا ده الکه اوس په گزارو نشي په دی باندې دعیه ولا قانونو دي دعیه نه دا اوس مونږ په اخره کې جو انون او مئرون ولا سؤال سئل ولا قانون دا حمزه په یا قاریون شو څه شو قاریون اوس يدعو يرمي ولا قارين 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 قارئ قرأ يقرأ قرأا فهو قارئ وقرئ يقرأ قرأا فذاك مقروء مقروء مقروب مقروب نو په دې باندې پوه شئ د دې نه اوس څه وکړي کنه چې یو الکو د محمود الفقر دانونه د اکل یاکل لګي دا ابو بصر کې سب مصدرون لاولني لیکلي اکل یاکل اکلا فهو اکل یو بدوي بیا افک يفك افکن باب دربه سمع اسمه د یو کس پاسې دی یو کس په دې کو نور څه نشته نو کم ټکه پکې ګرانی کم پکې نه وي جو هغه ته تاسو ته ما او کله نور پکې ګران نشته خو په مخه پاسې او وای شابه او دا کم کسان چې دلته کې نشته جو هغه ځان په کور کو وای